رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسول كتابنا راك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم طالبان ورونو تاسو ته تفصیلا خبرې ابتدایي غوله کې شوې وي. نن زه بقاعده سبق شروع کوم خو د هغې نه مخکې یو اهمه خبره تاسو ته دا کوم چې خپل نیتونه صحیح کړئ. کوم ملګري تر اوسه پورې نیت به انشاءالله د ټولو صحیح وي، درست به وي، برابر به وي، ځکه تاسو علما یې راغلي یې ماشاءالله. تاسو ټولو درجو کې دغه ویل هره درجه کې درته تفصیل اوله کې اساتذه کرامو کړی دی چې محدثینو اکثرو محدثینو د خپل کتابونو شروع د انما الاعمال بالنیات دغه حدیث نه کړی ده. هغې کې مقصد هم دی طالب ته وایي چې خپل نیت صحیح کړه. مونږ تاسو دلته راغلی یو چې زمونږ نیت دلته دا نه وي چېرې زه مناظر شمه فن مناظره زه زده کړم او زه بیا کلي ته لاړ شم خلک به وایي چېرې دا پکې مناظر دی، دا لوی ملا دی، دا قابل دی، د سره څوک خبره نشي کولی، د سره څوک بحث نشي کولی. که دا نیت دی یو چا یقینا دا د تباهۍ نیت دی او دا د بربادۍ نیت دی. دنیا کې هم دغسې انسان ته شهرت الله نه ورکوي، آخرت خو هسې هم تباه دی. خو دنیا هم ته ګوره څومره چې پرواز اوچت وي که نه هغومره بیا تباهي هم خطرناکه وي. تاسو کتلی وي دا جاز دی. د دې ځای نه که ته په ګاډي کې کېناستې کراچۍ ته به ته په 24 ګنټو کې رسېږي، لیکن که ته په جاز کې کېناستې د دې ځای نه په 2.5 ګنټو کې ته کراچۍ ته ورسې. پرواز تیز دی، چې څومره ګوره پرواز تیز دی هغومره حادثه هم خطرناکه ده. اوس که جاز څه حادثه پېښه شوله نو بس انسان تباه کېږي، انسان د غوښو او د پاړوکو پته هم په هغې کې بیا نه لګېږي. او رفتار چې کم دی، ګاړی دی، اس دی، پیادل دی، په دې کې انسان ته دومره غټه حادثه نه پېښېږي، د هغې حادثه کمزوري دومره خطرناکه نه وي. ګوره هر یو علم هر یو فن څومره چې د یو علم او د یو فن حیثیت او اهمیت زیات وي دغومره د هغې حادثه هم خطرناکه وي. زمونږ تاسو دلته فن د مناظرې زده کوئ، یقینا دا ډېر اهم او ضروري فن دی. ګورئ زه به تاسو ته نور زیاتي څه نه ویم، صبر دغومره خبره به درته وکړم. نور کله زه په دې یوه هفته بحثونه کوم که مونږ نه 2 میاشتې سبقونه تللي دي نو دا ځل به د اختصار نه کار اخلو. تاسو ګورئ کم از کم د علماو دا فرض د انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات د ټولو انبیاو میشن څه و؟ اول نمبر د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول، دا اوله خبره وه. د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول. دغه ټول قرآن مجید تاسو وګورئ، سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالعه کوئ نو د هغې اخره خبره هم دقه ده. د هغې خلاصه و نچوړ دغه چې د انبیاء کرام علیهم السلام اولنۍ ذمهداري څه وه؟ د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت تاسو ویلی دی، نبوت په 3 کال باندې چې کله ورته حکم وشو اعلانیه تبلیغ شروع او کوی صفا باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم راجم وکړ. هلته ورته وویل لبثت فیکم عمره، ما په تاسو کې د ژوند لویه حصه تېره کړه. هل وجدتموني صادقا ام کاذبا. ګور رسول صلی الله خپل ژوند پیش کو، د دې نه پس چې کله دیو ورسره اقرار وکړو د هغې نه پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام اوله خبره څه وه؟ یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ګوره دا لول د عقیدې دعوتو لا اله الا الله، دا لول د عقیدې توحید دعوتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې قوم ته ورکړو. دغسې د ټولو انبیاء کرام علیهم السلام محنت چې ګورې اول نمبر د خپل قوم په عقایدو باندې محنت و، دویم نمبر د هغوی په اعمالو باندې د هغوی په اعمالو بس په صحیح کولو باندې محنت و. دا د انبیاء کرام علیهم السلام د محنت اولنۍ حصه ده. دویم نمبر عقاید او نظریات د دې د اصلاح نه پس د دې د حفاظت د ورځې درجه راځي. د حفاظت میدانونه بیا مختلف دي. جهاد په میدان کې هم د دې حفاظت کېږي، په توره سره، په ټوپک سره، په توپ سره، په ټمبم سره، په مزایلو سره. دغه یو شعبه ده، اهمه شعبه ده، دا حفاظتي شعبه ده.
سیاسی میدان کې مغې ته ضرورت پیښیږي اوس د قادیانو متعلق قصه به سره شي دا نور مسائل نو التم درې د حفاظت په موجوده حالاتو کې ضرورت پیښیږي یا دریم نمبر بل چې لوی په دی وخت کې اهل باطل او غلار خپل کړي دغه دلایلو میدان دی تاسو وګورئ د دې نت په ذریعہ سره د میډیا په ذریعہ سره دومره ډیر خلک د دیو شکار شو هغه غریبان نه پويږي ورته په دلایلو سره تاسو واړو او دا دلیل دی دا دومره پاور لري کنه چې ما بل ورستاوسته واقع بیان کړی و په درې واقعیات مې درته بیان کړی بیا ورته تفصیلا نه زما زمونږ علاقو ته چې د غیر مقلدیت فتنه راغله دی غیر مقلدو با عوامو ته ویل موږ سره د قران او سنت نه دلیل دی دلیل نو هغه په کته چې د قران او حدیث نور سره دلیل دی نو خارغه د قران حدیث مقابله کې وسوک نشیتله هغه سادهګانو هغه بس شکار شو دا صرف د دلیل په بنیاد باندې د خلکو دلیل نو مې ورته وایو دلیل خور سره نه غوډو کې کړه نن سبا په دلیل په ګوره دا وس انجینیر مرزا علي مرزا دی دا یو جاهل سړی دی او چرته یو مسله وګوري په غي باندې د مخالف طرف یو دلیل را واخلي هغه وایي یار واقعي دلیل وایي خلکو په دلیل سره خبره کوي د نور مليان نه کوي په دلیل سره خبره دا غملګری شو بګی نه دی وخت کې دنیا کې بے دلیل هیڅ څوک نه دی خدای استدلال څنګه دی د استدلال سره واقعي صحیح دی صحیح نه دی اب خپل ځای خو نن سبا ټول اهل باطل عوام چې دوی کوي غورته زموږ سره دلیل دی بس نو د دلیل په میدان کې د ټولو نه زیات اهل باطل په دی وخت کې لګیا دي دا اوس تازه ورځو کې شو کال اوس افغانستان کې داعش فتنه راغله یقین وکړه دې تاسو عوامل ولټوي بنیاد ولټوي ځکه خپل په وخت کې زموږ افغانستان ته تک کېدو یو هفته ته کله جلسه پروګرامونه مونږ بلاړو هغه ځي حالات ماته زده دي به په دې کې حالات څو ډېر خطرناک شو دي غیر مقلدو سره دلته پکې د امارت اسلامي د بازي مشرانو یو اجلاس هم شو کې زم دعوت کړو ما ټول حالات ملاته مخې ته راوسته خدا اغینا هغه سیس لاړو هغه یو مسلح تنظیم صورت اختیار کو 15 کال چې چا په سبونو کې jihad کړو امارت اسلامي په غوي باندې واپس ټوپک راوګرځو اصل کې د خلکو ذهن چې جوړ شوی دیو خپل یو ګمان مطابق یو دلایل ورته خپل ګمان مطابق خودلو د هغه دلایل په بنیاد مونږ ورته مشرکان ښکارا کړو دی ورته صحیح مسلمانان د خارجيان ښکارا کړو اوس خوارج کوم ځان ته کم از کم دغه څنګه نو چې مونږ به دلیل هغه ځان ته اجي تا په جمعات کې ولي مونږ په دلیل سره دا کار کوو وګوره هغه وخت کې بازي کسانو ول د ذمہ داران دلته راغله ماته اخر کې ځکه د فتنه راځوته شو ماته زموږ خپل مولیانو نه پاتې و ولغوی بر دلیل خبره کولو دیو ته مونږ مننت وکړو چې خپل عوام سره څه سازي وکړي دا شی راځي خبر وي اوس بس سر په سوا وخت اوس ور سره جنگ کوو نګوري د علماو مهنت چې ده هغه په دلایل سره د خلکو شبهات او ازاله کول ده و زمونږ دومره کمې ده کنه دومره کمزوري ده ما بلوزي طالبانو ته ویل زمونږ دلته یو کالج کې یو یونیورسيټي کې دلته قادیانو مسله جوړه شو غلط ګرځیدو دلته شو ورته هر چا کم میوزیک ته جبرلا ورته زمونږ نمبر ورکول تل چې به و منځه په سفرونو چراغ ماستر ملاو شو به ماته لغه سړي سره خبره کول دي هغه اشکالات دی ختمول دلته چې اکثر خبره په اکثر موضوعات راشي بس ټول رجوع به مونږ ته وي نو په هر لغت تاسو ته کومه په دې کال کې به تاسو ان شاء الله مناظرین جوړي دلته به تاسو خپل دلایل زده کوئ دلته به بحث اصول او طریقې زده کوئ ور زه تاسو ته یو بل مثال وي تاسو په کلی کې یو سړی دی مثال په تور یو پنځويره دی اوس پنځويره سره مستقلی امام جوړول مکروه تحریمی دي دا فتوا چاره دا دارالعلوم کراچۍ ده دا بنوري ټاون ده دا جامع فاروقیه ده دا مولانا یوسف لودیانو شهید رحم الله دار وفاق المدارس د بانی مولانا خیر محمد جالندر رحم الله خیر الفتاوی کشتره دارالعلوم دیوبند فتوا 22 مدارس او فتاوجات چاپ دي اوس په ما د 50 مدارس را جمع کړي دي ان شاء الله چاپ کوم به پای کې زموږ د خبر پښتونخوا د اکثر مدارس هم دي اوس ګوري دا فتوی خو دغه علما ورکړي مونږ خو نه دي ورکړي کوم دا فتوی ورکولې خو به ټیک د زبې ذمہواریم کې د شي زبې تعصب نه وي خو فتوا مونږ نه دی ورکړي فتوی چا ورکړي دغه ذمہ دار او مفتیانو دارالفتاګانو او زما په دې علاقه کې دلته یو پنځپره امام دی رخل کو منځونه خرابای یو صورت دار یې په چوپ شم بس خامه بس کیږي خپل کار به کوي رکه نو زه خو ملایم
زه ګورم د خلکو منځونه خرابېږي الله به ما نه تپوس کوي په دې وخت کې که زه چوپ کېږم خاموش کېږم شیطان یخرس ورته ویلی شوی ګونګی شیطان او که خبره کوم ما ته به خلک وایي چې یار ولې پسې مونځ مکروه دی څه وجه ده زه به ورته یم دا وجه ده ابوی تا هغه ملا به کېنی اوس خپلو کې خبرې کوي نو زه دا مثلا په دې بنیاد نه بیانوم کېدای شي که خبره راشي څوک به ورسره خبره کوي زه به وروسته کېږم دا مسله به هم نه وي مرسره نو ګوره حق به پټو د سره وجه نه چې مونږ ته دلایل نه راځي مونږ د بحث په اصولو نه پوهېږو دغسې دغه زه یو مثال لویم قیاس خپله کوئ مخکې زه یې ورباندې مونږ ته ګڼ دغسې واقعیت راشي چې یو ملا دی دا خو یا د پوره علاقې والا د هدایت ذریعه ګرځېږي یا د ګمراهۍ زبروز ما واقعیت بیان کړی و اکثر ملګري تاسو اوله کې ورځې کې نه وو مولانا منظور احمد چینوټي صاحب رحمه الله د علوم دیوبند اسباق دی هلته خلکو ته وایي یو ریلګاډي کې یو موني صاحب روان دی شیخ صاحب غټه چوغۍ اغوستې ده پګړۍ یې وهلې ده غټ رومال یې په اوږه دی او تسبیح غټې ورسره دي امسام ورسره په سنتو ښه برابر دی ماشاءالله اوس په دې ریلګاډي کې یو قادیانی راپاسېدو دعوت یې شروع کړو 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे سفر دی سل کسان مسلمانان ناستی یو قادیانی دی پاسېدو د هغوی مبلغ دی مناظر خبرې شروع کړه اچھا جی خلک ګوري شیخ صاحب ورسره خبره وکړي موږ خو نه پوهېږو په دې نو شیخ صاحب سره په هغه موضوع نه پوهېږي سره مولوي صاحب په هغه موضوع سره پوهېږي نه چې اوس به د قادیانو سره زه خبره د کوم ځای نه شروع کړو د هغه استدلال جواب به څنګه کوم اوس خبره د دواړو منځ کې شروع شو مولوي صاحب پیر صاحب خاموش شو ورته غلی شو ورته په دې سلو کې 2 کسان مرتد شو نعوذ خدا نه خواسته دې ټولو ذمہ داری د چا په سر شو مولوي صاحب په سر شو او زه درته وایم ګوره اوس چې فتنې خورېږي زمونږ د مولیانو د بې احساسۍ د وجې نه کېږي مونږ خاموش شو په دې خپل اواز نه رسو مخکې یو مولانا قاسم ننوتي رحم الله هغه دغه دهریانو سره مناظرې کولې هغه د هندوانو سره هم کولې هغه د عیسیانو مناظرینو سره هم کولې هغه د نورو سره هم کولې ټولو ته به یک وخت ولاړو بل ورځ ما کتو مولا خلیل احمد سهارنپوري صاحب رحم الله حالات مې کته روانو هغه حج ته روانو حج ته نو هغه وخت کې خو هغه بهري جازونه به تله که نه څو میاشتو کې به رسېده نو دی چې راورسېد د اطلاع میلاو شو احمد رضا خان راغلی دلته چیلنج ورکړی د مناظرې د هغوی تلو بلکل سفر یې و تیار و بس دی واپس شو راغلی ملګرو ورته څه کوي حج نه پاتې کېږي هغه ورته ویل ما مخکې حج کړی دا حج مې نفلي دی ویل دا حج مې نفلي دی او د مسلمانانو د عقیدې حفاظت کول دا فرض دي ویل تاسو حج ته لاړ شئ سهارنپوري صاحب رحمه الله پاتې شو د هغه چیلنج جواب تل دغه ته پته وګ زور نه رلم مسلمانان گمراه کیږي د علاقې ته بل یو ځکه د ابو داود شریف درس تناسو یو کس بس راغی ورته حضرت جی الته دغه راغله دی هندو د هندوانو یو مولاو نو آرامیان خو ټول سحر جادو و نور قصې وي هغه چې کوشانی کړو تقابل دین کې به تاسو وای بودھ مت او هندو مت او ګوتم بدھ ټول تفصيلات به وای نو دې به دې کول په سټیشن باندې خلک راجمو دی بنه نه وته پس مکه کې دغه سي غسی کې بره وته ظالم د زمکه نه بلکې تاسو مسلمانانو کې څوک راشي تاسو یې وکړي مولانا سهارنپوري صاحب ابو داود صرف درس ته بدار علوم کې نه سو کس ورته دغه څه سره پوری را پاسه ویل مجھے لے جاؤ کاه چرای وستو سټیشن باندې دا کس وګته هندو ویل کون ہے وہ درته زېما ویل اب تو کر کې دکھاو نو دې زمکه کې نه وته ټول هندوانم راځم مسلمانانو راځو ټول تماشه جوړه مولانا سهارنپوري صاحب رحمه الله ډېر کامل شخصیت و دغه روحانيت هم کلک مضبوط څه زمونږ یو هم نشته دی مناس دې چې نه وته دې د خپل پیزارو استو کنه او د ځمکه والا وي خبردار اب इसको बाहर नहीं आने देना अब अंदर रख दो इजाजत नहीं है बाहर आने का ځمکه مسلسل والا د الفاظ ورته نه بس بارے مره پرېږده اوسه وساتنه دا اندوان ګوري چې وسړل تر وزیل تبر اوس دا هم لوی ولی الله مولا سهارنپوري صاحب رحم الله او د الله سره کامل تعلق د لوی درجه سره او بس کرامات خدا اولیاء حق دي الله دې ورک کو دنه نو اوس ګوري دیو بس بیا هغه سيزونه راوسته زیرا کني چې زما غزي کیا وې سړی پتر لګی لاړو ورکشه نو ګورو دغه سي غني موقع راغلی زمونږ کابر چې و کاملو په هر اعتبار سره هغه دې ټولو باطلو سره کړ مناظرو ضرورت پېښ دو مناظرې هم کولې تدریس هم کو د ټول څه ضرورت به پېښ شو ورتلبا او افراد څخه نن زمانه کې ډیر زیات ضرورت دی
زمونږ استاد علاقه ته یو غیر مقلد راشي مونږ هغه سره خبره نشو کولای. اول ځم طالبان ته قصه وکړه روزي ورځي وي مولوی صاحب راغ ډېر وختي ما ته ویلې مسله راته پیخره مورته سم مسله ده زما په علاقه کې ویل ته زنانو امامت شروع شوه تراوی ورله پړاوي ټول زنانه یو خلا کې راجمه کیږي جمع وو کې بیا ورله ختم کړي ول ما جمعه کې ویلو چې دا صحیح نه دي ول وسره تخل کې ویل غیر مقلد مولا او ما یو چې تاسو دواړه به ملاويږي خبره وکوي او چې کم یو مولای پړ کو بس نو ټول علاقه به بل مولا سره اعلان کړي ما ته مونږ بدر شو مناظره ته ویل نه ویل چې تبه کې خبره تر خبره روان بیا مرته ته ایثار سنوس بس چې وکړه کم چې لیکل کړیو یقینو کده ما په پرې وغد لیکلو کې ما په سنتیت او په ثبوت باندې پوهه خو دغه ټینشن نور باندې او روب ور باندې خبره چرته پوهیدو از ورته مازغم کانی کول بیا ورته ما وسه کېول تخصص په فقہ کومل ته دویم کال نه نو مرته د الله بنده دا به روسته کړی اول به مونږ تر غلې اوس کې تاسو مسله په غشو خو مفتی صاحب سره به رابطه کړو د رفتہ به درته ویلې استاد ضرورت استاد غوږ نو اوس پورا علاقه گمراه کیږي یا په هدایت کیږي ټوله تاسو تړلې دا غي بنیاد څه شو موږ فن مناظرې ته دي کتل موږ بس دا فساد دی بسره کوي ټول مصیبت خو دې سره جوړ شوی دی نم دې زده کړي اما کې کلمه سره طالبانو ما ته مو پاریخ شویل راغلو علاقه کې غیر مقلد کار پر لوډ سپیکر به چیلنجونه ورکول با سونه په یو مسله کله په بل کله په بل ما ته ویل یقین کوي موږ لا شي نه راتلو نه پویدو چې د سره به وسکو علاقه کې شرمېږو نو موږ به خلکو ته شمن دینه فساد جوړیږي بسره کوي ابل طالب راغې تیر کال ما ته ویل ته موږ مولوی صاحب له ما یو کتاب کتور مولا کاړو صاحب ما ته دا مګورا دا غیر مقلد او دا پتنی چې کنه دیو مثال د ګند دی د لوی او د سماتی دی دله څومره غوته ورولې د بوی شروع کړي نو ما ته واپس چلاړې مولوی صاحب ته وایي دا بوی ګندګي را نه وته مونږ ته وس زمونږ زګونو تر نه ودی خو اوس کې یو سړی په قالین باندې خسته قالین دی په ګندګي پرته را دا وی مړه بس غوته مور له بوی شروع کړي دا کوم خل نه دی خو چې صفای کې لږ وخت لپاره وبوي خامخا برداشت کې ګنټه دوه درې خو وبوي وی او کته اوس نه صفا کې د دوه درې ګنټو بوي نه برداشت کې نو بیا با ټول عمر دا به وخت په راشي بیا صفای هم نه کېږي د زیبد چې ګندش مردار به چې بیا هیڅ قسم علاج نه نه ما ورته ورته چې په خالین دی ګندګي پرته را او په دی وجه نه تلاش نه ورولې صفای د پاره چیرې بوی شروع کوي نو دا یقینا قمقلتوب دی نو ګوره زما د خبرې مقصد دا دی اکثر ځګونو کې ګوره د پیتنې زمونږ د علماو د کار نه کولو د وجنه ال تخپل ذمہ داری احساس نه کولو د وجنه ال تخپل موضوع باندې مونږ تیاری نه کړی بس خاموش پاتې شو پیتنه خورش په دې خبره نو ګوره زما د خبرې حاصل ده زمونږ مهنت ده د انبیای کرام علیهم السلام ول خلق ورته هر قسمه نسبت کوي به سو کوئی مړه دای جنسو والا دي سو کوئی دا پر قواریت خوري سو سوي تاسو هم کې دې زمونږ باره کې ډېر خزینونه او چې اوس دلته راغلي ذهن من بدل شوی اوس ان شاء الله سیاره غبار بوګ خلک اوري چې را دی دلته چې اوس رااله هر سمو کا ته خپل ستور غوس برته پته لګېدلی ان شاء الله پروس کې یو مولوی صاحب مدرسې ما تطلیبونو شو نو ما ته وی چې دلته زمونږ پلان کې مولوی صاحب ولن طالبان ته بیان کو ما ته ولته ورته دول چې د جنسو والا دي او د سر پلان کې الګ د انډیا د جنسو والا دي مته خدای دې تبا کنه اوس دغه نوم غره باندې مې کړی د انډیا او بس د انډیا جنسي چې سخت غوسره به مې مل نمبر ول را پیدا کوم ملاو مې کوم ته مولوی صاحب سبا درځم تابل روز دا خبرې کړم زما کسان کم د انډیا ایجنټان دي راي ایجنټان دي ما ته لمه تروغه زه په خپل لاس ولم ما خو نه دی ویل ما ته ریکارډینګ درته راغله اډیو ریکارډینګ نه شوی د ماتره ما ته ویل ما ته ته چې چا ویلې دي وې ته چې چا ویلې دي دته وې ته هغه زی تلاړ شو ستا واس په موږ راځي موږ سبق نشو ویلې ته دنه دی بل زی تلاړ شه موږ تیز لوډ سپیکر دی ظالم نو ماته ول کوم چا چې تاسو ویلي کوم طالب وي هفته بعد د دینه تاسو وکړه زبر دي خلاف دلته خبري وکړه واپس امانت له سخت غوسه را او سماوت خبر ورته وایا چې پرون مرته سویل د خالص غول خړلیو نو ماته له ستاره شان سره د الفاظ صحیح نه ماته منافق ستاره شان سره دومره غټه ګیره د غټه تسبیح در سره غټه دی پګړی ولی ته د دروغ وي تا ما سره سم مقابله ما سره غیر مقلد بریلیانو پنځبرو دی خلکو سره لګي تا د تکلیف ته ځان ته دی وبندې
به نور مولیان را پسې دغه کړل موزر معذرت معافیانی نو دلته بعضې خلک دغه سیوي مناسب د هغوی ذهن دا وي یعنې ګوره محنت دی لوی د دې وجې نه دشمنان هم زیات وي ولې د انبیای کرام علیهم السلام سره ټوله دشمني په څه شوې ده د عقیدې په محنت شوې هماغه تری و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا شو د هغې په زیري باندې خپله وینځه صوبیه ازاده کړه اوس اکه تری د کاڼې پسې رالي ګزار کوي تبل لک لهذا جماعتنا هلاک شه موږ د دې لپاره را جمع کړي یو څومره انبیای کرامو ته چې خلکو تکالیف رسولي دی صرف او صرف د عقیدې او د نظریې د محنت د وجې نه رسولي تاسو کې دا څومره ګورئ مناسب موږ دلته لګېږو په دې صوبه باندې مونږ باندې خپله یو ځل علاوله مونږ ته ډېر لالچونه هم راکړه مناسب ما ته یو ځل د 30 کروڑو روپو واپر شوی دلته راته ځای جوړاو ګاډی یې راته اخیستی غټ مونږ الحمدلله ټکراو کړي لکونو پیسو پیشکشونه راته شوي ټول مونږ ته دي مختلفو خلکو طرف نه بیا راته دمکۍ شروع شي هغه دمکو هم کوم هم پروا ونه کړله بیا دغسې یو ځل بوه لګېد شپږ ګولۍ زه لګېدلی یم راسره 2 ملګري شهیدان شو بیا راته نورو ملګرو پسې مې بورخو کې راله کلاشنکوپ یې راویسته خو الله تعالی یې کلاشنکوپ یې بندې کړې د سرونو د پاسه هلته دې لارې کې یو ځل بم کېښودو 6 کیلو یو ځل یې ماشوم ته تومانچه ورکړه دلته راغلی دی ولاړ دی زمونږ کیمرو وهلی و نو بیا مونږ هغه ماشوم ګرې تر لا سره نور کسان راوسته دا ټولې حربې دیو د سره وجې نه استعمالوي دیو کم از کم په دلیل په میدان کې چې ته دا چاته جواب ورکوې کم از کم هغه اوس ګوره که تا سره د ګولۍ جنګ دی دې لا د جهاد دوم ورکوي مونږ یې برې جومات کې وویشتو د عیشانو بیا د ناری تکبیر الله اکبر چغې ورسته 3 کسانو ماسخوتن ناوخته و ناری تکبیر الله اکبر چغې وهلې دلته چې بهر راووت یو جوس والا و دی بهر ونه یو ډزی په دم کړی دی بیا پناه شو هغه ماته ویل یو پکې چغه کړه چې د امریکې لوی لیډر هم ویشتو زه ورته دا ورښولی وم چې دا د امریکې غټ لیډر دی نو ګوره اصل کې مین وجه سره مونږ دیو سره څه دشمني کړې ده خو بس دا نه برداشت کوي چې مونږ د مسلمانانو د عقایدو نظریاتو حفاظت ولیکو نو داسې سخت هم دی خو چې څومره سخت دی هغومره اجر او ثواب هم زیات دی نو ګوره زما د خبرې مقصد دا دی د ټولو خبرو خلاصه و نچوړ چې زموږ محنت د انبیاء کرام علیهم السلام محنت دی مخکې به په دلیلو سره ثابتوم انشاءالله او دویم نمبر اوس چې مشن د انبیاء کرام علیهم السلام دی زه د هغوی کار د خلاصه بیا درته ویم د هغوی کار ټول حاصل څه و د خپل قوم د عقایدو نظریاتو اصلاح او د هغې حفاظت زمون کار هم سره د اصلاح او د حفاظت والا په دلایلو سره الحمدلله اوس د دې وجې نه دې دشمنان هم زیات کې پرواز اوچت شو چې پرواز اوچت شو اوس به مونږ راشو د خپل نیت اصلاح به اول نمبر وکړو ځکه نیت هم صحیح نه وي نو نه خدا هی ملا نه وي ثالثا نه هندو ستړی خدای ناراض نو نیت به مونږ صحیح کړو زمونږ نیت به دا نه وي چې زه مناظر ما سره دلته ډېر کسانو قسم دی د هغوی ذهن دا و چې ما ته شهرت ملش دروغ به یې ویل اکثر زه یې دیزي کې جیل کې ونیوم زما ګریبتاري دیزي کې وشوله کله به وی دیز ته مناظرې ته لاړم دا ځای مې فتح کو ټول به دروغ ویله هغې مقصد دا و چې شهرت راته میلاو شي پیسه میلاو شي قسم دی په خپلې کوڅه کې هم څوک نه پېژني حتی چې ما هم پکې خلکو ته دی وي دا زما شاګرد دی هلکې زما شاګرد دی ما نه سبقونه ویلي ظالم هلته غیر مقلد ګیر کړی و بیا ما ته راغی ملا دی یې پېښور کې دی بعض ځایونه کې ځان مشهور وي سره پلان کې استاد دي نو بس خلک هم ورته ګوري بیا ما ته اکثر ورته دروغ وایي خدای دې تباه کړي نو خپله کوڅه کې هم چې سړي نیت دا وي که نه چې ما ته شهرت او دنیا میلاو شي نه خدای دنیا ورکوي نه شهرت ورکوي نیت به زمونږ نه د شهرت وي حتی چې زمونږ نیت به دا هم نه وي زه په خپله علاقې کې زه به مناظرې زده کړم هلته پنجبیری دی هغه به ذلیله کړم هلته به شرمنده کړم دا نیت هم غلط دی هلته یو غیر مقلد دی هلته یو بل باطل دی زه به هغه شرمنده کړم خلکو نه مخې به یې وشرموم نه دا نیت به هم نه وي چې دا نیت هم وي بیا به د الله امداد نه راځي مونږ سره مونږ منګوره کې وو هغه وخت کې مونږ به کراټې کولې کلب ته بتلو هغه ورځ باندې یو هلک راغی ډېر سخت په سور کې خو او ډېر سخت شوق یې ما ورته ویل ولې څنګه راغی بس ویل تره سره مې لانجه ده چې د کراټې صرف هغه بس یې زده کوم بس راغی په اوله ورځ اکسرسایز وکړه بې هوشه شو نو بس استاد ویل خپل اسنه وځي سیټ ته کې هغه ته بیا بیا ما راځي بیا به مړی په مونږ به راته ورکړی نو زمونږ نیت به دام نه چې مونږ دغه خلک شرمنده کو زمونږ نیت دا دی ګوره مناسب فن د مناظرې مونږ زده کوو دلایل زده کوو د څه لپاره د دې دپاره زده کوو چې اول نمبر خو زه د خپل عقایدو نظریاتو د اعمالو حفاظت وکړم
او بیا د خپل ټول قوم د قاعده نظریاتو حفاظت وکم او دغه باطل چې کم دی دیوم زما په ذریعہ دلایل په ذریعہ سره اصلاح وشي که اصلاح د دیو نه کیږي د خلکو ورنه محفوظ شي کنه زموږ نیت بس صرف او مقصد د الله رضا بس ٹھیک شو چا نیت نو صحیح مناسب اوس په دې ځبان دی زمو کې خپل نیت صحیح ٹھیک شو مناسب دا ډیر ضروري به د الله امداد نه الله امداد چې قسم د سلام ټکیز د کولش سره ډیر قابل هم شي الله رستکار تی داخلي ما ډیر ملګری لیدل ډیر کمزوري دلته کلاس کې به ما سبق اور په ټک بنه پویدا واغه ملګری مخلص او دویمه خبره به کیدا و چې غوي مهنتي و نن ولا زه چې دا غوي کله لیکل وګورم زه کله دا غوي خبري واورم قسم دې زما زی ناخلي دغه پلان کې طالب بالکل زما زی تقریبا نه کاله ما تخصص پڑھاو کو دې تخصص کې ما سره دغه طالبان دي نو اول نمبر د خپل نیت اصلاح وکي دا صحیح کوي او دویم نمبر دلته بکو مهنت ابل او تاسو ته تفسیر ویل ورده پورو مسلمانان خصوصا د کې بګې د زما واستا پته مدي تبا علاقه تلل شي خلکو د علماو بدر ته نظری د طلباو بدر ته نظری د عوام الناس بدر ته نظری نو جمال به ټک نه راځي نو زبس کوملته بدلته شراغلی نیت بکو کله کې مهنت وکاو او دویم سکل چې تاسو څنګه ټیم ټیبل ځان ته جوړ کو دا هم ټول عمر د پاره ان شاء الله سکل ځان ته ټیم ټیبل جاسي غبته ولو کلا غل تملاس کله ته ودا کله دلته ودا نن روټي ما ته خمیل او شورن خنم ملاو شو نو بیا دغه سیوی مناسب چې دغه سړی دا کله نشي کامیابی دی کامیابی لګ مهنت الله ډیر سره ور کوي بدت لګ مهنت ډیر سره دا سو میاشتري مونږه مهنت په ځان باندې تیر کو ان شاء الله دا به ټول زما سره کم طالبان پر تخصصونه کې پاتې شو چې مهنت کړي نه ټول دنیا پیژني مهنت کې الحمدلله چې مهنت نه کړي چې شګو کې وب بولې دي بس هغه تخصص کول او نه کول دواړه برابر دي او دلته مونږ تاسو ته ان شاء الله د یو هفته دوه سبقونه مو تاسو ته احساس وشي دلته مونږ په یو کال کې د 3 کالو کار کو طالبانو ته طالب نه اخلو په زور ته کار اخلو د 3 کالو پوره کار طالب نه اخلو بلې تاسو تخصص فی الحدیث عنوانات وګورئ کیسه څه پڑھاویږي موږ په تخصص فی المناظره کې دغه نه زیات پڑھاویږي او 2 کال چې کوم تخصص فی الحدیث کې راغی نه زیات څه نه دلته تاسو ویلای کی 2 کال دی په کې هغه رااله د مناظره کال دی په کې جدا رااله زیاتی څه نه دی په کې نور رااله اب تاسو ته په خلاره خلاره ولګی چل نو میاش تیم کې مې دی مهنت به زیات غواړي امام محمد رحم الله خبر واقع مې درته ویلی و بل ورځ امام محمد رحم الله ټول شپه به خو دا یقینا چې د امام منیفر رحم الله د دومره سره امام محمد رحم الله په ذریعہ سره امت ته نقل شوی ورځ ورته لور وې د شپې پسې بابا ته ولې نه ودکی هغه ورته بچی ټوله دنیا ودره یو محمد اخره ک محمد مو د دنیا بسک او تاسو کې هر یو کس بداوي چې که زو د شم دا نور قوم بسکې د مسلمانان بسکې که زو اخپات شم زماره وجنه به خلکو عقاید او نظریات حفاظت وشي بلګ مهنت الله ډیر سره بیا مرتب کوي ان شاء الله او دا بازم کو ان شاء الله مهنت وکاو کنه الاول نه ګوره زما په سبق کې منځ دوه خبرو ډیر زیات پابندي کوم یو غیر زری د طالب نه منم قطعا شاهد هر څه کیږي ورته اوس خو کې 2 میاشتې تیرې شوې نو اوس خو به بيخي نه منم او دوی مناسب سبق یاد زغواړم تاسو بدلته ور زمونږ د تخصص کلاس وي خو زه د اولاغون تکي د اولار طالبانو غون تکي سبق اورم چې کم منن وایو د سبات اورم بیا به مخ کې او چې کم طالب نه یو ورولې مناسب یاد نه دغه نه بز 100 روپے جرمانه خلم دا زین کې کېګ دوی لکه تاسو مونږ به عزت کول نه شمولیان دي واهله نه شمولیان دي بشرا دي بس دغه یو لار طالب په والو مالو به عزتیارو دغه بګه په پیسو خپکی امخ کې کل طالبانو ما چې وکم یو به عزت کوم ورسره بیا خپل کې لګي طالبانو په پلان کې ته کوئی ګورونه ولا ګولې سي چوي کو بس خو په سور کې شوغه بس طالب به یو جرباري نو بس جب ټیټ ساتي ولا سو جرباره به بیا اخلم ٹھیک ده او دوی مناسب دلته تاسو راغلي سبقونه زیات وخت کم دی اوس خو بيخي او د الله د امداد نه بغیر هیڅ هم نه کیږي تاسو طالبان خپل عادت د عدالت جوړوي ان شاء الله لږ وختي به پاسيګو منځ خیر دی د کیګو وختي ټیم ټیبل به دغه سي جوړ کو وختي و پاسيګو چې موږ تهجد کوو دلته ان شاء الله او بل هغه وخت خپل مطالعه او سبقونه یادو ان شاء الله ټیک ده کنه دا بلوز ټیک شو مخکې به سبق شروع کړم دا مې بنیادی خبرې وکړې مخکې به اصطلاحات به شروع کړم ان شاء الله سبق ته ګورئ دا کلاو کومه د کوم موډ لري کنه